قرآن د چا نزد کوي، احادیث د چا نزد کوي، دینی مسائل د چا نزد کوي، نو دا به د صحیح العقیده انسان نزد کوي. چې عقیده خراب وي، ایمان کې فرق وي، بد عقیده وي، د واعظ او نصیحت بنوره د ته به درس ته نه کینې، ځکه سبب ته داغه تعظیم کې او دا صاحب بدعت دی، صاحب هوا دی، او د بدعتي سړی توهین واجب دی او ته تعظیم وکړو. د هر چا بیان مونږ ته اورېدل نه دي پکار، هر څوک خپل خانقاه ته راوستل نه دي پکار، هر څوک خپل مدرسې ته د تقریر د پاره نه دي راوستل پکار. که یو بدعقیده سړی بل بدعقیده سړی راولي خو څه خبره نشته، دام بدعقیده دی چې کم ناست دي دام بدعقیده دي، خو چې یو خپل کسي هغه بدعقیده سړی راولي په منبر کې نو خپل خلکو ته تقریر او خطاب کوي، دا ډیره د تعجب خبره ده، دا ډیره د نقصانونو نه ډکه خبره ده. هر چا بیان به مونږ نه ورو، مونږ به هغه چا بیان و چې هغه کم از کم د عقیده د اهل سنت باندې برابر وي. مونږ ته د خپل نبی تذکرې راته ښیي، مونږ ته د خپل نبی ذکر راته بیانوي، مونږ به د هغه چا بیانوو. سوشل میډیا دور دی، هر سړی راځي سپین رومیالې په سر اخلي او مونږ ته قرآن کولو کړي نور د خپلې خېټې نه لګوي. نه، مونږ به چې سني صحیح العقیده بیا کم از کم په دې دوران کې په دې وخت کې چې د حسام الحرمین په فتوا باندې چون چرا کوي، داغه بیان اورېدل جایز نه دي، حرام دي. کم از کم چې سنی وي صحیح العقیده وي داغه بیان مونږ او تاسو ته اورېدل پکار دي. اکه یو پیر صاحب دی بد عقیده راولي غلطه کوي، اکه یو مولا دی بد عقیده راولي په سټیج او منبر باندې کېني او درې غلطه کوي، مونږ به د صحیح سنی کس خطاب او بیان به اورو. رب ذوالجلال دې زمونږ استادو نننی دا حاضری ویل اوریدل خپل عظیم بارگاہ کې د خپل رضا د پاره په ډېر څه باندې قبول او منظور کی.